روژه راغله او د روژې نه مخکې تاسو یو عمل ښودل غواړم چې دا عمل تاسو سبا ته په روژه کې هم کولی شئ، نن هم کولی شئ. عمل ډېر اسان دی او قسم درته خورم د الله په ذات باندې چې که دغه خبره تاسو زما ومنله او دا په خپل عمل کې راوسته، نو ما درته قسم وکړو چې الله جل شانه بس تاسو دنیا او آخرت ښایسته کړي او جوړ به یې کړي. چې په ژوند کې مو بدلون رانغلی، خوشحالي رانغله، بیا ما ته ووایې ورته قاري صاحب تا دا خبره غلطه کړې وه. خبره ډېره اسانه ده. د خپل رشته دار او د خپل ګاونډي نه شروع وکړه. ګاونډي پرېږده، خپل رشته دار وګوره. په خپلو رشته دارو کې داسې خلک وګوره چې هغې مالي لحاظ سره چې دی کمزوري دي، د کاروبار او دغه رنګې د پیسو ګټلو سیستم یې داسې خاص نشته دی. نو په دغه روژه کې لاړ شه او د خپل وس مطابق پټ په پټه باندې هغې ته سودا واخله، یا ورته وړه واخله، یا ورته غوړي واخله، یا ورته نور د کور سودا واخله. که نور د هیڅ هم په وس کې نه، د خپل وس مطابق یو روژه ماتې یو پېشمنۍ هغې ته برابر کړه. دغه رنګې د رشته دارو نه شروع وکړه. رشته دار دې نه الله وس دس ورکړی، برابري د خپلو ګاونډیانو نه شروع وکړه. نور ستا په نظر کې داسې یتیمانان کونډې چې هغه غریبانان وي، د هغې څوک نه وي، هغې ته په دې روژه کې د خپل وس مطابق په خپل ځان بوج مه راوله، د خپل وس مطابق څه ناڅه هغې ته برابر کړه. قسم په الله چې ډېر یو عظیم کار مې تاسو در په ګوته کړ، در په نښه مې کړو چې دا یو ډېر عظیم کار دی. څومره د سعادت خبره به چې یو چا کره روټۍ نشته، غوړي نشته، د خوړلو دپاره ورکره خوراک نشته، او ته هغې ته خوراک واخلي، هغې په عزت سره او په خوشحالۍ سره ستا په هغې خوراک باندې روژه ماتې وکړي، په هغې باندې پېشمنۍ وکړي، ستا په هغې خوراک باندې دوی روژه ونیسي. نو څومره یو عظیم کار دی، څومره یو عظیمه خبره ده. موږ تاسو په بېځایه ځایونو کې پیسې خرج کوو. مختلف 2 نمبر فاونډیشنې دي، ویلفیر فاونډیشنې دي چې نه کار معلوم دی، نه طریقه معلومه ده، نه اصول معلوم دي چې ستا دغه پیسه، دغه قیمتي پیسه دا په کوم ځای کې هغې لګوي. نو لحاظه تاسو ته زما دا خواست دی چې اخوا دېخوا پیسې مه لګوئ، فاونډیشن یو نومونه مه کوئ، ویډیوګانې او تصویرونه مه کوئ. د خپل ګاونډي نه شروع وکړئ، د خپل رشته دار نه شروع وکړئ، د خپل کور نه شروع وکړئ. نو انشاءالله العظیم په معاشره کې به دغسې غریب خلک ډېر کم پاتې شي. او تاسو یو ځل بیا قسم د الله په ذات کوم چې الله ګواه دی داسې خلک شته چې هغې د یو ټایم روټۍ خوړلو ته حیران دي، هغې کره د یو ټایم ترکاري نشته، یتیمانان دي، بچي واړه دي، پلاران یې نشته.